ګرانو کتونکو د پښتونخوا ټایمز په دې اوسني ویلا کې به خبره کوو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت 15 کال وړاندې په 15 اگست 2021 کې په کابل کې رژیم چینج وشو. دا رژیم چینج دا یو حادثاتي نه او نه دا د جنګ له لارې، دا بالکل فورم نه په دې معنا و چې اشرف غني صاحب وایي چې زه مزاحمت نه کوم او زه افغانستان نور د جنګ بد کوم او لاړ. او دغه شان امریکا چې کوم دی نو د طالبانو سره د وړاندې نه په قطر کې په 2020 کې لکه یو کال وړاندې یو معاهده کړې وه او د هغه معاهدې د لاندې طالبان د دې جوګه شو چې هغوی افغانستان ته ورتلل. دا یو خبره کوم چې طالبان د 2002 نه تر 2020 پورې په افغانستان کې د ډېرو زیاتو تباهو دهشتګردۍ د ټارګټ کلینګ باوجود هغې یو انچ ځای نه ونیستلی. خو د امریکې سره چې کله هغې معاهده وکړه د هغه معاهدې په برکت باندې طالبان افغانستان ته لاړو او نن د امریکې نه طالبانو ته باقاعده د میاشتې په حساب باندې د هفتې په حساب باندې په میلیونونو ډالر راځي. د هغوی ژوند هم په هغې تېرېږي. طالبان چې کله افغانستان ته لاړل نو د افغانستان د په زرګونو خلک هغه په لکونو خلک هغه پاکستان ته رالل، ایران ته لاړو، وست ایشیا ته لاړو چې په هغې کې غټ غټ چارواکي دي. طالبانو د راتلو سره سم په جنو په تعلیم باندې پابندي ولګوله، د جنو مکتبونه یې بند کړل او دغه شان په افغانستان کې چې څومره ادارې وي، که هغه د پولیس وي، که د فوج وي، که سیول وي، په هغې کې چې څومره خلک او د تېر حکومت وو نو هغه یا په زور یې ایستل او یا هغوی باندې دومره پرشر راغی چې هغوی پخپله هغه خپلو وظیفو ته لاړ نه. دغه شان بیا په دې 15 کاله کې د افغانستان نه په لکونو خلک نور چې کوم دی مغربي دنیا ته لاړل او لا روان دي. په دې دوران کې په زرګونو خلک چې کوم دی هغوی ونیسل، په چا یې توبې وویستې او څوک یې رک کړو. او اطلاع دا ده چې سره 2000 نه زیات خلک کوم دي د دوی ایکسټرا جوډیشل کلینګ شوی دی، ماورای عدالت دا قتل شوي. په زرګونو خلک اوس هم لا رک دی په افغانستان کې. او دغه شان چې کوم تعلیمي ادارې وي هغې نه سکولونه چې کوم کومې ته به لیسې ویلې کېدې د هغې نه یې مدرسې جوړې کړې، فیکلټۍ خالي شوې، پوهنتونونه خالي شو، ځکه چې کوم د هغې پروفیسرانو چې کوم دانشورانو هغه خارج ته لاړل. او تاسو وګورئ نو د دې 15 کالو کې طالبان د دې جوګه نه شو چې د نړیوالو هېوادونو د ملل متحد رسمیت ترلاسه کړي. او دا ځکه چې د طالبانو ټولې پالیسۍ د ملل متحد چې کوم چارټرز دي د هغې خلاف. هغوی چې کوم دی وعده کړې وه امریکې سره په دې دوه معاهده کې چې موږ به ټول شموله حکومت جوړوو، د هغې نه انکاري دي. او نن حال دا دی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چې په هغې کې بدخشان دی، په هغې کې بغلان دی، په هغې کې کندهار دی، په هغې کې د طالبانو خلاف سرغړونې کېږي، د هغې خلاف مزاحمت کېږي. او دغه شان په طالبانو کې دننه هم ډېر زیات اختلافات دي. که په اکتوبر کې د پاکستان سره جګړه نه نښته نو کېدای شي د طالبانو خلاف ډېر غټ بغاوت شي. پاکستان سره جګړه ونښته نو د طالبانو اندروني اختلافات یو وخت کېناست. د ټول زیات نقصان چې کوم وشو نو پاکستان سره زه ورته پټ ونیوم، په اردو کې ورته آنک مچولي وي. پاکستان سره یو آنک مچولي روانه ده، جګړه روانه ده. او دا جګړه ټوله د پښتنو په سیمه کې د دې ټول نقصان د پښتنو ته، دواړو غاړو ته تجارت بند شو، دواړو غاړو ته تګ راتګ بند شو او د دې زیات نقصان وشو. دغه شان که تاسو وګورئ چې د پاکستان چې کوم د کډوالو سلسله وه هغه به لږه په ماده به کېده، په هغې کې توندي راغله. او اوس اطلاع دا ده چې په دې تر اوسه پورې د پاکستان نه 27 لکه خلک واپس لاړل. هسې د ملل متحد چې کوم ریپورټ دی نو هغه وایي چې د ایران او د پاکستان د دواړو نه د 13 لکو نه زیات خلک راغلي. په پاکستان کې چې کوم افغانان چې هغوی دلته کې ډېر زیات کاروبارونه جوړ کړي، په زرګونو روپۍ ګټلې وي، هغه کاروبارونه ترلاسه هغوی لاړل، هغوی ډېر په خفګان وو. او د مزې خبره دا ده، بلکې زه وایم چې د خفګان خبره دا ده، د مزې نه د خفګان خبره دا ده چې پاکستان کې چې
طالبان وګړو سره کوم سلوک کېږي نو افغاني طالبان چارواکي په هغې باندې چپه خوله دي. نو د دې نه دا پته لګي چې پاکستان کې افغان وګړو سره څه کېږي نو دې کې طالبانو هم یو لاس دی. ګورو چې طالبان تر کومه وخته پورې همدغه شان دا پالیسۍ دې پالیسیو له دوام ورکوي تر کومه حده پورې دغه کوي. خو زما اندازه دا ده نو هم چې پښتو کې یو متل دی په زور کلي نیسي. ټیک ده نن طالب سره ټوپک دی، طالب سره تماچه ده او طالب سره توره هم شته ځکه چې هغوی خلک هم حلالوي. نو یو وخته پورې خو دوی دا کار وکړي او یو وخت به داسې راځي چې د طالبانو خلاف به مزاحمت وي. د طالبانو خلاف به سیاسي مزاحمت وي او کېدای شي چې دفاعي مزاحمت هم شي. خو زه دا وایم چې افغانستان ډېر زیات تباه شوی دی. افغانستان خلک افغانستان نور د جنګونو جوګه نه دي. هغوی جنګونه نه غواړي، هغوی امن غواړي. پکار دا دی چې طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، افغانستان خلکو له خپل حقونه ورکړي د ملل متحد د چارټر مطابق، د افغانستان د معاشري روایاتو مطابق، تاریخي روایاتو مطابق. بلکې زه وایم چې طالبان له پکار دا دي چې هغه حقونه ورکړي چې کوم په قرآن او په سنت کې چې کوم په نورو اسلامي هېوادونو کې هغه کم از کم ورکړي. نو کېدای شي بیا هم د طالبانو خلاف مزاحمت ونه شي او طالبان خلک هغوی سره ژوند وکړي. که نه داسې نه نو د طالبانو سره ژوند ډېر ګران دی. دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، د نړۍ لپاره، نو خصوصا د منطقې لپاره دا ډېره خطرناکه خبره ده. ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ، پښتونخوا ټایمز ګورئ، د افغانستان او د پاکستان د حالاتو نه خبرې کوي.